بایزید بستامی رحمت الله علیه دروازې ته به چې څوک ودرېدل چې یاره جي دا پلان کې سې پکار دی نو که هغه سره به نو قرضه به یې وله راغسته. توجه شته؟ که هغه سره به نو د بل نه به یې قرض راواغېستې هغه له چا ورته حضرت داسې کې قرضې در باندې ډېرې اوښتې داسې کې دا به پوره کې څنګه. ما د حیا راځي چې یو انسان د ما در نه داسې لاړ شي. انسان دی بایزید بستامي وایي ماله حیا راځي چې یو انسان زما د در نه داسې لاړ شي. سم خیال دی چې د الله در ته راشي نو الله به د بېنوا ولېږي. محترم څومره غیرتي ذات دی. وایي قرضې به حضرت دا به څنګه پوره کې دا به څنګه پوره کې. مرګي حالت شه زنکدنې شه محترمو په حالت وفات په مرض الموت په بستره باندې پروت دی. قرضدارو دروازې وډبولې بایزید مړ به شي. قرضه به څوک راکوي؟ د دنیا قرضې اخیستې. بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي د زنکدن حالتو لاسونه مې اوچت کړه اوچتېدلم نه زور پکې نه و داسې ګړبېدل او اواز مې خدای ته وکړه چې ربه تا نه غواړم خدای د بل چا نه غواړم. ستا د حیا دپاره خدای چې دروازې ته به ودرېدل او ستا نام به یې واخیسته. ستا نام په ما باندې دومره خوږ دی خدایه چې ستا په نام باندې بایزید قربان شه قربان شه. خدایه نو ما به داسې نه لېږل او خدایه ستا د نام قسم دی ستا د نام دغه مې اخیستی دی او خدایه ته د دې امداد وکړه. دروازه وډبېده. بایزید وایي لاسونه مې لاندې کړې لا نه دي دروازه وډبېده. دروازه وډبېده. اواز یې وکړه اواز روزې هغه قرضدار چې بایزید باندې قرضه ده یو بورې اشرفو ډکه راوړې وه. قرضدارو له به یې ورکولې او قرضدار یې پوره کړه. بایزید بستامي چې قرضه خدای یې پوره کړه وفات شو. چا خوب کې ولیده وایه بایزیده څنګه دې بخانه وشوه؟ قسم دې اول د مور دعا وه. نمبر دو خدای راته ووایي بایزیده قسم دې زما په نام دې غیرت کړی. سنو تاسو ته وایم بایزید زما په نام د غیرت کړی. قسم دې که دا ټوله دنیا دې قرضه ورکړې وه زما دې په خپل عظمت او جلال قسم چې ما به ستا دا تمامه دنیا قرضه ادا کړې وه. شکر سر سبحان الله. الله وایي دومره غیرتي ذات یم نو تا ته وایم ودرېږه خدای ته چې خدای راکه راکه راکه. الله وایي قربان شم قربان شم بنده چې سخته در باندې راشي هغه بندګان چې تا پسې ملنډې کوي او دروازو ته ولاړې او در پسې خاندي بیا او قرضه ورکول ډېر ګران کار دی محترمو. قرضه ډېر ګران کار او زه درته د ټولو نه نږدې یم او ماله نه راځي نو په دې راله خندا راشي. محترمو ما خبره کوله نبی علیه السلام مبارک وفرمایل احفظ الله تجده تجاهک. کته وی چې ما سره غیبي امداد وشي نو د دین امداد ته ځان تیار که. محترمو څوک چې د دین سره وابسته دي د هغې امداد وکړه امداد وکړه. الله وایي تجده تجاهک ما به مخامخ وویني چې الله درته ولاړ دی. یا حبیب سلام علیکہ سلام